الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورة الحجرات آية نمبر 11. شان نزول د دې په آیات کې مختلف اقوال نقل کیږي. Some of them زه تاسو ته بیان کوم. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي و چې په غوږونو باندې درونو خبرې به صحیح نه اورېدې، تیز आवाज به اورېدو یا به چې چا سره جغت کېناستو نو هغه خبره به اورېدې شوه. چې کله به مسجد نبوي ته د دروس دپاره راتلو، د قرآن د لیکچرز دپاره، نو د نبی علیہ السلام سره به جوخ کېناستو او هر ځل به راتلو په مسجد کې به ټول د خلکو نه به لرې لاړو او د نبی علیہ السلام په خوا کې په اړخ کې به جوخ کېناستو. څه خلکو له به په دې باندې خندا ورتله او مذاق اړول شروع کړل. نو دا آیت نازلیږي. دویم تفسیر، ابو جهل زوی اکرمه بن ابو جهل هغه مسلمان شي او هجرتو کې مدینې ته راشي. نو څه خلکو د هغه په باره کې دا ویل شروع کړ چې دا ابن فرعون هذه الامه، دا د دې امت د فرعون زوی دی. نو اکرمه ګیله وکړي نبی علیہ السلام ته راشي چې یا رسول الله زما پلار ابو جهل هغه ته د دې قوم فرعون ویل کېږي، نو هغه زما پلار د دې کې زما څه قصور، ما خو ایمان راوړی دی. نو دا آیتونه نازلیږي. دغسې بعض ښځو به د ښځو مذاق اړاو. هغې کې څه اقوال دي چې صفیه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام بیبي وه او د یهودو نه راواده شوې وه نبی علیہ السلام ته. هغې کې یو څو صفات وی به پخلی ډېر ښکلی کو. شي had a taste in her hands، ډېر ښایسته ذایقه‌دار پخلی به و د هغې. او دا خبره ټولو کې ډېره مشهوره وه چې صفیه علیهم السلام ډېر ښکلی کوکینګ کوي. د دې سره شي was very beautiful، ډېره زیاته ښایسته مو وه، خو د هایټ نه شارټ وه، د هغې قد هغه لږ شارټ و. نو یو ورځ نبی علیہ السلام د عایشه رضی الله تعالی عنه کره باري وه د ورځ د شپې تېرولو. نو د صفیه رضی الله تعالی عنه د کور نه حلوا راشي. اوس دې کې نو اگزیکټ چې هغه حلوا راله که په پلیټ کې څه سالن رالو، maybe I'll check it up، بیا به زه دا ټیک کم، خو په پلیټ کې څه رالل د هغې د کور نه. نو عایشه رضی الله تعالی عنه له ډېره غصه ورله چې زما په باري کې د هغې د کور نه خوراک راځي او چې کوم ماشوم هغه خوراک راوړی و نو د هغه لاس لی شړک ورکو، د هغه د لاس نه هغه پلیټ غزار شو او هغه حلوا او د هغه سالن هغه ټول په ځمکه باندې خور شو. او بیا یې نبي علیہ السلام ته ووې چې په خپل لاس سره د لیش اشاره وکړه چې صفیه هغه خو دومره ده، یو لیش ده. د نبي علیہ السلام ډېر زیات خفه شي او ورته وی عایشه ستا دا خبره که څوک په سمندر کې واچوي نو سمندر به تریخ شي. تا داسې خبره وکړه.
یو نریشن کې راځي چې صفیه رضی الله تعالی عنها یو ځل ډېر جړل او وی چې یا رسول الله دا خلک په ما پسې خنداګانې کوي او ما ته وی چې ته د یهودو نه راواده کړې د یهودو لورې ته نو نبی علیہ السلام ته په جواب کې وی نو تا به په دې خبر باندې فخر کړی وی صفیه تا به ورته ویلو چې آو زه د یهودو یم زما پلارم نبیو موسی علیہ السلام د هغه رورم نبیو هارون علیہ السلام او زما خاوندم نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تا به فخر کړی وی په دې خبرې باندې you should have been proud په دې کې خفه کېږم په دې فخر کوه نو دا آیتونه نازلیږي او سړو او ښځو ته دا تعلیم ورکړی کېږي چې دا اخلاق دا نه دی allowed in اسلام د دې نه په اسلام کې منع شوی ده که دا اخلاق درکړي او داسې کردار دی نو دا منع که او د آیت په آخره کې لفظ ظالم استعمال شوی او د دې په باره کې دومره احادیث دي خو یو څو سکیري د یرې حدیثونه دي به زه ضرور تاسو سره شیر کوم پریویس لاست 2 لیکچرز کې ما تاسو ته ویلي چې د سورة الحجرات کې اوس موږ به 8 احکام وایو 2 غټ احکام هغه موږ ویلي ان لاست 2 لیکچرز نن آیت کې به موږ 3 احکام وایو نمبر 1 اول خو یو مسلمان ته نه دی پکار چې د بل مسلمان مذاق اڑاو کی نمبر 2 په بل مسلمان باندې تانه لګول پیغور ورکول د دې نه منع شوی دریم بد نمونه سره چاته आवाज کول د دې نه منع شوی دا 3 مین هډینګز دي 3 مین هډینګز چا مذاق اڑاول تانه او پیغور کول او 3 بد نمونه سره आवाज کول now let's begin یا ایها الذین آمنو ای خلکو چا چې ایمان راوړي لا یسخر مذاق اڑاوي قوم یو قوم دلته الله تعالی یو سنگل لفظم استعمالول شو چې یو سړی د مذاق نه اڑاوي حالانکه زیات تر تفاسیر کې د قوم معنی چې کوم ده هغه د یو سړی شوی ده چې یو سړی د بل سړی مذاق نه اڑاوي خو لفظ قوم منشن شوی دی او قوم موږ ته پته شي یو کلیکټیو ورډ دی یو سو یو ګروپ ته ویل کېږي دا غیر زنده دی چې مذاق همیشه یو کس د ځان نه جدا نه اڑاوي همیشه چې خلک په ګروپ کې کینی نو هغوی د بل خلکو مذاق اڑاول شروع کی او دس امپاسبلی چې یو کس په ډېر زیات ښه ډېر ډیسنټ کس به یو ډېر زیات ښه اخلاق والا کس به خو چې هغه خپل فرینډ سرکل کې کینی د هغه پوره پرسنالټي بدل شي او په تیز باندې خنداګانې شروع کی او د هغه په د بل چا باندې مذاق اڑاول شروع کی هغه پوره هر څه بدل شي چې کله هغه یوازې هغه بالکل ټیکی خو چې د فرینډز سره کینی نو هغه جوکس خلکو پر خنداګانې او مذاق د دوی شروع شي نو قوم لفظ استعمال شو چې نه د یو قوم یا یو سړی مذاق اڑاوي یسخر لیٹس ډیگ آن د ورډ یسخر امام القرطبی رحمت الله علیه د لفظ یسخر مذاق اڑاول خنداګانې کول د دې په باره کې لیکلي دي چې د یو کس توهین د پاره ته د هغه یو عیب داسې بیان کی او داسې ذکر وکړي چې نورو خلکو له هغې پورې خنداور شي دا د خبرو سره هم کیدی شي او دا د لاس او خپو سره هم کیدی شي د چا نقل کول یا د اشارې سره هم کیدی شي د چا خبرې کول یا د چا خبرې اوریدل او بیا په هغې پورې خنداګانې کول نو د قرآن د اعتبار سره دا حرام دي دا ټول شیزونه according to the Quran this is haram and it is a grave sin in Islam د دې نه منع شوې ده نو یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اسا او نزدیک ده شاید اندا چې یکونو د چا مذاق اڑاویږي هغوی هغه خلک یکونو هغوی خیرا بهتره منهم د ستاسو نه چې څوک یې مذاق اڑاوي څه پته دا د هغوی نه بهتري څه پته هغوی د الله او د الله د نبي سره 1000 ګنا زیات محبتي او شاید چې تا ته په مخامخ باندې ووایي چې زه ستا مذاق اڑاوم ته خو مایند کې نه که نه ابه تا ته وایي او زه نه مایند کوم اټس اوکې خو د ورځ په آخرت باندې به هغه تا ته وایي یس زه ما مایند کړې وه هغه هم ما مایند کړې وه او دلته هم زه نه پرېږدم هغه چې کوم مذاق تا زما اڑاو کړی و د هغې په بدل کې به ته ماله خپل ټول اعمال راکې نو عسا ان یکونو خیرا منهم ولا نساء من نساء او نه د ښځې مذاق اڑاوي من نساء د نورو ښځو نو نه د سړي مذاق اڑاوي د بل سړي او نه د ښځې مذاق اڑاوي د بلې ښځې
په قرآن کې د سړو دپاره جدا لفظ استعمال شو قومن، او د ښځو دپاره جدا لفظ استعمال شو نساءن. خو دواړه یو ځای نه دي یاد کړي چې نه به سړی د ښځې مذاق اړوي او نه به ښځه د سړي مذاق اړوي، دا یو ځای نه دی ویلي. خو تفسیر کې دا راځي چې د دې حرمت د دې دپاره شامل دی چې ښځه به د سړي مذاق نه اړوي او سړی به د ښځې مذاق نه اړوي. خو دا دواړه یو ځای ولې یاد نه کړل؟ د کوېشن از دس چې الله تعالی که سړی سره یادوي، ښځه د ښځې سره یادوي، نو پکار ده چې ښځې او سړی هم یو ځای یاد کړی وي چې دوی دواړه دې هم د یو بل مذاق نه اڑاوي. د هغې وجه دا ده چې اشاره دلته شوې ده، عقلمند کے لیے اشاره ہی کافي، چې د ښځو او د سړي یو ځای کېناستل هی منع دي په اسلام کې. نو مذاق اړول خو بیا بله خبره ده. د سره ته ښځې او سړي یو ځای په یو محفل کې د ناست نه، نو ځکه الله تعالی ښځې جدا کړل، ښځې دې د ښځې مذاق نه اړوي، سړی دې د سړی مذاق نه اړوي، او دواړه یو ځای یاد نه کړل، بیکز دواړه یو ځای ناست پکار هم نه دي. او مذاق خو بیا لویه خبره ده. as I mentioned in the beginning چې زیات تر ټایمز مذاق او خنداګانې او ټوکې دا همیشه په ګروپ کې کیږي، په محفلونو کې کیږي. نو د ښځې او د سړي محفلونه هی منع دي، نو مذاق هم اف کورس بیا منع دي. اسا ان یکن خیرا منهن، شاید چې هغه ښځې خیرا بهترې منهن د دوی نه. د دې آیتونو نه پس صحابه کرام ډېر زیات یریدلي وو، تر دې پورې چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماو کړي وو چې که ما به یو سپي ته هم وکتل او ما له به په سپي پورې خندا راله، نو ما به نه خاندل، ما څه به دا یره وه چې هسې نه زما نه هم سپی جوړ شي. نبی علیه السلام ارشاد دی چې الله تعالی د مسلمانانو صورت، مال، دولت په دې باندې نظر نه، بلکې الله تعالی د هغوی قلوب او په اعمالو باندې نظري. الله تعالی ته ستا مخ، ستا مال او دولت دا الله تعالی ته نه ښکاري، دا ستا باندې از ا ټیسټ، از ازمایش دی. که تا له الله څنګه هم صورت درکړي او څومره هم دله مال درکړي او که اړو دله درکړي نه، که ته غریب یې، هغې باندې الله څه نظر نشته، بلکې ستا په اعمال او ستا په زړه باندې دی نظر. نو دا اولنی حکم و چې چا پورې خنداګانې، یسخر، مذاق، هسی مذاق او نقل، که هغه د خولې سره کیږي، د خبرو سره، که هغه د لاسونو سره کیږي، که هغه د خپو سره کیږي، که هغه صرف د بل خبره اوریدل او एकदम خنداګانې د هغه په خبرې پورې شروع کول، دا ټول یسخر کې راځي او د دې نه منع شوی. اولنی حکم دا و. دویم څه حکم دی؟ ولا تلمزو انفسکم، او مه تاسو عیبونه لګوئ انفسکم په خپل ځانونه باندې. تلمزو لفظ راوته د لمز نه، او لمز یو عیب ته ویلی کیږي، عیب د یو کس ظاهر کول او بیا په هغه عیب باندې هغه له تانه ورکول، دې ته وایي تلمزو. خو په قرآن کې لفظ دی ولا تلمزو انفسکم، خپل عیبونه مه روباسئ. یعنی که د بل کس عیب روباسي، دا داسې ده لکه چې ته خپل عیب روباسي. څنګه چې په قرآن کې حکم دی ولا تقتلوا انفسکم، سوره نساء کې آیت نمبر 29، چې خپل ځانونه مه قتل کوئ. نو خپل ځان خو څوک نه قتل کوي، خو که بل مسلمان قتل کوي نو هغه داسې دی لکه چې خپل ځان قتل کوي. نو دغسې که ته د بل مسلمان عیبونه روباسي، هغه کې نکتې روباسي چې دا داسې دی او دا داسې دی، نو دا داسې دی لکه چې ته په خپل ځان کې روباسي. علما په خپل کتاب کې لیکي چې د انسان سعادت او خوش نصیبی هغه په دې خبرې کې ده چې په خپل عیوب، په خپل عیبونو باندې نظر وساتئ او د هغې اصلاح فکر کوئ، او داسې مه کوئ چې د نورو خلکو عیبونه روباسئ او بیا هغه بیانوئ. که تاسو په خپل عیب باندې غور کوئ او د خپل اصلاح کوشش شروع کوئ، نو تاسو ته به د نور عیبونو بیانولو اړو فرصت هی نه ملاویږي. د هندوستان چې کم آخري مسلمان بادشاہ ظفر و هغه کم خسته شعر ویلی دی، ناتی حال کے جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کی عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. سو ولا تلمزو انفسکم. د دې آیتونو نه پس په نبی علیہ السلام دا حکم هم ورکړی چې یو گاونډی به د بل گاونډی په سالن باندې څه عیب نه روباسي، څه مذاق به نه اړوئ چې دا ماله څنګه سالن رولیږو، دا خو سوځېدلی دی، دا څنګه ټیسټلیس دی، دا خو خراب دی، د دې د رالیږلو څه ضرورت و. ایون که تا کره ستا ګاونډی یو سوځېدلی د چیلي خپه راوړي، دا د حدیثو الفاظ دي. که تا کره ستا ګاونډی د چیلي سوځېدلی خپه راوړي، به ته څه نه وایې، جزاک الله خیرا ووایه
که خورې اخوره او که نه خورې نو چپ چاپ د خپل کور چت ته بره مرغو ته واچوه. خو عیب او خبرې دا د ګاونډیانو په سالن کې هم نه دي راویستل پکار، نو لیټ الون چې موږ د خلکو عیبونه روباسو. نو کامنټس آن د ډریس، د چا په ډریسنګ باندې، د چا په شوز باندې، د چا په صورت سیرت باندې، د چا په مال او دولت باندې، غریب په مالدار باندې، مالدار په غریب باندې، قابل او یا مهنتی کس هغه په یو کامچور لیزی کس باندې عیب او خبرې نشي کولی چې دا ولې داسې دی. there is nothing. زمونږ دین د دې according to the Quran it is haram. according to this ayat it is haram. لمزه هغه فلا اور هغه عیب تم ویلې کېږي چې کم پچا کې نه او مونږ بیان کو ته دې کس کې خدا دا چلوم دی، تا پته ده دا داسې داسې دی، حالانکه هغه عیب په هغه کې نه. ولا تلمزوا انفسکم. علما د دې په باره کې دام لیکي چې ولا تلمزوا انفسکم تفسیر دام دی چې ته په خپل ځان کې هم عیبونه مه روباسه. think good about yourself. ځان باره کې دا مه وایه چې زه داسې ولی یم او زه هغسې ولی یم، ما له دا کار نه راځي او زه داسې ښکارم، زما هایټ وړوکی دی او زما رنګ داسې دی او زه چبي یم او زه ډېره تن یم او زه داسې یم او زه هغسې یم. خپل ځان هم ریسپیکټ کوه. ریسپیکټ یور سیلف. اول به ته د خپل ځان ریسپیکټ کوي، بیا به نور خلک ستا ریسپیکټ کوي. چې ته د خپل ځان ریسپیکټ نه کوي نو ته نورو نه څه ایکسپیکټ کوي چې به ستا ریسپیکټ وکړي. آنر یور سیلف. خپل ځان لم ریسپیکټ ورکړه. بی کانفیډنټ. په خپل لکس کې، په خپل ډریسنګ کې، په خپل ځان کې کانفیډنس راوله. ولا تلمزوا انفسکم. خپل سیلف کانفیډنس او مورال دا مخ کته کوه. خپل ځان دپاره خپل سټانډرډ اوچت ساته. ولا تلمزوا انفسکم. ولا تنابزوا بالالقاب. It's very important, especially the young that are listening, the teens that are listening. ولا تنابزوا او متاسو نمونه اخلی یو بلتا بالالقاب، خ او بد نمونه. It's very beautiful. الله تعالی دو شیزونه را یوزی کړي دي. اول تنابز لفظ باندې غور کوي. تنابز راوته د نبز نه، او نبز مطلب دی بد نمونه اغستل، چاته بد نوم اغستل. خو پکار دی چې بیا الله تعالی ویلیو چې ولا تنابزوا بالتنابزات. ما بد نومونه اخلی یو بل ته د بد نومونو سره. پکار خو داسې وه تنابزو هم بد نوم دی او تنابزات هم بد نومونه دي. خو الله تعالی څه وکړه چې ښه او بد نومونه یې دواړه رایوځای کړ. ولا تنابزو اور نومونه اخلی یو بل ته، او نبز کې شامل دی بد نومونه. نو نومونه اخلی یو بل ته بالالقاب، ښه او بد نومونه. وای ښې ورسره ولې رایوځای کو؟ القاب لفظ د لقب نه راوتی، او لقب مطلب دی چاله یو نوم ورکول، که هغه ښه یا بدي. کله کله مونږ خلکو ته ښه نومونه الو، خو هغه هم د طنز نه الو، سرکاسټیکلی مونږ الو. په چا ښه نوم کیدو اور هغه ته مونږ هغه ښه نوم د طنز نه وایو. یا په څه موقع باندې مونږ خلکو ته یوه ښه خبره کوو، هغه الفاظ ښه خو چې په کومه طریقه مونږ کوو نو هغه سرکازمي، هغه طنزي، نو دې ته هم القاب ویلی کېږي. فار ایگزامپل مونږ چاته وایو واو ته خو سمه فرشته یې. فرشته خو یو ډېر ښه نوم دی، دا طنزو. چاته ویل چې او یور سو سویټ، تا خو ما سره صرف ښه کړي دي. یا ته خو زمونږ د کور سوپر سټار یې، ته خو زمونږ د کور جینیس یې، انټیلیجنټ یې. دا ټول ښه نومونه دي، خو دا په یو سرکاسټک ټون کې ویلی کېږي. ولا تنابزوا. ما نومونه اخلی بالالقاب، ښه یا بد، دا نومونه خلکو ته مه اخلی. زه عمرې له تللی وم and when I came back زه خپل هاسپټل ته لاړم او یو سینیر او ما ته بار بار وي هجڼه راله، هجڼه، په هره خبره کې هجڼه. ما باندې ډېر سخت بد لګېدو. ولا تنابزوا بالالقاب، ښه نوم دی، حاجي، هغه ځای نه راتلل. اټس ا ویری ګډ نیم، خو په کم ټون کې ویل، په کومه طریقه ویل، اټس ویری بیډ. اکارډنګ ټو د قرآن اټس حرام. تنابزو also هغې ته هم ویلی کېږي چې یو کس په خپل پاسټ کې څه ګناه کړي، مثلا چوری کړي، یا یې څه ډېر غټ دروغ ویلي، یا د هغه د وجې چاته غټ نقصان رسېدلی، او بیا هغه د هغې نه منې شي، هغه کار هغه پرېږدي even if it was a haram relationship، اور هغې نه هغه منې شي، هغه توبه وکړي او هغه پرېږدي. خو بعد کې نور خلک ورته هغه یادوي چې تا خو دا کړي وو، یا دي درته اوس خو بدلې، اوس خو حالات چینج، یا یس تا اوس پرېښي دي هر څه، خو تا داسې کړي وو. نبی علیه السلام حدیث دی
چې کم مسلمان په داسې ګناه باندې بل مسلمان ته تانه ورکي چې کم نه هغه توبه کړې ده، نو الله تعالی خپله ذمه واخلي چې په دې ګناه کې به زه دا کس مبتلا کوم او زه به پرې رسوا کوم، که څومره ټایم ولګي او که په دې دنیا کې نه په آخرت کې. الله خپله ذمه واخلي ده چې تا دې زما بنده ته د توبې نه پس هغه ته د یو ګناه پیغور وکړو او تا هغه ته د هغې ګناه تانه ورکړه چې کوم هغې نه هغه معافي غوښتې ده، نو زه به هم تا په دې ګناه کې مبتلا کوم. سم اف اس دا خبره ما ډېره نوټ کړې چې څه خلکو ته په څه خبرو ډېر غروري شي اټلیسټ موږ دا ګناه نه کوو چې کوم زموږ دا فرینډس کړي دي، اټلیسټ دونه غټ ګناه کې نه یم مبتلا. والله چې الله تعالی ضرور دی کس په دې لویه خبره، بیکاز انسان ډېر زیات خطاکار دی، عجز دی، کمزوری دی، په دې لویه خبره الله تعالی دا راګیري چې او اټلیسټ دا ګناه نه کوم. الله تعالی په خپله ذمه والي او دا کس په هغه ګناه کې مبتلا کړي. اټس سو سکیری، څونه سکیری حدیث دی دا. may Allah protect us. ولا تنابزو، او مه تاسو پکاروئ بالالقاب، ښه او بد نومونه. چا باندې داسې نیک نیمز مه کیده چې کوم د هغه نه دی خوښ. ته چا یو خو وي چې د مینې نه ته په چا باندې نیک نیم کیدې او د هغه خوښ دی، اته پسې اعتراض نشته، نو بیا ټیک ته، بیا څه مسله نه ده. خو که ته چاله نیک نیم کیدې او د هغه نوم نه دی خوښ، نو که ته یې ورته د مینې نه وي هغه پې تنګېږي، نو د دې نه منع شوې ده. This is القاب، تا پې نوم کېښودو او نیک نیم دی، د مینې نه دی کېښودو، خو هغه باندې بد لګي. سو stop it, do not say that name. صرف د هغه مور ته اجازت دی چې هغه د هغه نوم که څومره په کومه طریقې ټویسټ کوي، د هغه مور یې ټویسټ کولی شي او ورته د مینې نه هر څه ویلی شي، بل چاته اجازت نشته. اټس ناٹ کول، خوند نه کوي، مزه نه کوي دا د چا نومونه بګاړول، د چا د نوم نه سبل څه جوړول. د دې نه دا علما دې کې دا هم لیکي چې د خپلو بچو ښه نومونه کیدی چې کم نه بګاړېږي، بیکاز خلک چې کم دي نو هغوی د نورو خلکو نومونه بګاړئ، د کس ته ورته غلط نوملي، بد نوملي، ښکلی نوم ورته بدل کړي او صرف د تنګولو دپاره. ولا تنابزو، او مه پکاروئ یو بل بالالقاب، د ښه او د بدو نومونو سره تنزونه مه کوئ. بئس الاسم. one last thing about this لقب، نبی علیہ السلام خپل صحابه کرامو ته څه لقب ورکړي چې کوم ډېر ښایسته و. فار ایگزامپل د سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه لقب هغه صدیق و، د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه لقب فاروق و، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته اسد الله ویل کېدو، خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته سیف الله ویل شوی. دا ګډ نیمز دي، پراپر ګډ نیمز. ته شاته ښایسته نوم ورکړي او هغه ته په هغې ښایسته نوم باندې هم که اعتراض نه وي نو الله ورته ویلی شي. که موږ چاله ښایسته نوم ورکړو خو چې چا ته یې وایو هغه ته په اعتراض دی، هغه نه خوښوي، then stop it، بیا هغه نه ویل پکار. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. it's very important. د ایمان راوړو نه پس ته دا حرکتونه نشي کولی. سبحان الله. بئس الاسم، بد دی نوم، الفسوق د فسق بعد الایمان، د ایمان نه پس. د درې واړو حرمتونو ته فسوق ویلی شوي دي چې د چا مذاق اړاول، چاله تانې ورکول، ولا تلمزو انفسکم، د چا عیبونه رایستل او چاته بد نومونه ویل. دا درې خبرې موږ په دې آیت کې وي. که یو کس ایمان والا ای نو هغه دا کارونه نشي کولی، دا دواړه یوځای نشي کېدی. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، د ایمان نه پس دا حرکتونه، دا اخلاق په یو مؤمن کې نشي کېدی. یا خو به په ستا زړه کې ایمانی، او که ایمان نه نو بیا به ته دا الفاظ وی. که دا الفاظ وی مطلب ستا په زړه کې ایمان نشته، او که ایمان شته نو ستا د خولې نه به څوک دا الفاظ وانه وري. بئس الاسم، بد دی نوم د فسوق د ایمان نه پس. ایمان نه پس دا ډیر بد کار دی. Beautifully scholars has put this, یو عربک expression دی، that کل اناء بما فیہ یندا، ہر برتن وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. Every container gives out what it contains. چې څه دننه پراته یې هغه بهر راوځي. که په زړه کې دننه ایمان پروت دی نو په خوله باندې به ښه الفاظ وي، د چا مذاق اړول به نه وي، په چا کې تانې رایستل به نه وي، په چا کې عیبونه رایستل به نه وي. خو په زړه کې دننه فسق پروت دی، ګناه پروت دی، اسم بد نوم پروت دی په زړه کې، نو په خوله به هم اکه ښکاري.
every container gives out what it contains. د دې نه پس علما دا لیکي په خپل کتابونو کې چې د خپل بچو دپاره سټانډرډ دومره اوچت کوي د ښه الفاظو ویلو چې ایون د ورکوټې لفظ نه ویل. sometimes we say how stupid of you. دا کس څومره غټ ایډیټ دی. دا په خپل بچو باندې مه وایې او د خپل هم د دې نه پرهیز کوئ. just respect your tongue. د خپل ژبې خپله رسپیکټ کوئ. که تاسو په خپل ژبه باندې بد الفاظ وایئ نو دا تاسو د خپل ژبې عزت نه کوئ. او د خپل ژبې خپله عزت کوئ په څه باندې؟ په ښه الفاظو ویلو باندې. بد الفاظ د خولې نه مه راوباسئ. او خپل کور کې خپل بچو ته او خپل ځان ته هم دا ټیچنګز ورکوئ چې ایون دا ورکوټې خبره چې کوم ده چې موږ وایو دا څونه ډم خبره ده، څونه پیتھیټک دی. drop the bars for the kids. هغوی دپاره دا الفاظ هم بگ ډیل کوي چې it's a big deal. ته به دا خبره نه کوي، ته به نه په stupid نه وې، ته به نه په پیتھیټک نه وې. ایون دو دا انګلیش ډېر کامن ټرمز دي، په پښتو کې هم داسې ډېر الفاظونه دي. even though they are very common مونږ عام زبان کې وایو، but دا سټانډرډ د دې دومره اوچت کوي چې دا به نه وي. همیشه به ښه الفاظ وي، همیشه. always speak good because every container gives out what it contains. हर बर्तन वही टपकता है जो उसके अंदर होता है. نو بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. د ایمان نه پس دا هر څه نشي کېدی. دا دواړه په یو زړه کې نشي کېدی، یا به ایمانی یا به دا هر څه. بد دی بیس، بد دی نوم الفسوق د فسق بعد الایمان، د ایمان نه پس. او یس که چا نه دا شی بچا کې دا اخلاق که چا دا مخکې کړي نو د توبې دروازې همیشه کلاو دي. خو چې څو پورې د انسان زندگی ده، کله د موت آثار واضح شي بیا د توبې دروازې بندي شي. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. او څوک چې توبه ونه کي، مطلب دا چې انسان کمزور دی، خامخا د هغه نه به څه ناڅه کوتاهي شوي، نو توبه وکړي. خو ومن لم یتب، څوک چې توبه ونه کي، فاولئک هم الظالمون، نو دا خلک دي چې کم ظالمان دي. نو آیات کې مونږ 3 احکام وې. لا یسخر، مذاق ما اړاوئ د چا. ولا تلمزوا انفسکم، عیبونه مه راوباسئ په چا کې. تانې مه ورکوئ چاته. تنابزوا بالالقاب، نومونه مه اخلئ یو بل ته بد نومونه. الله دې مونږ د داسې اخلاق او اعمالو نه وساتي، د داسې کردار نه. الله تعالی دې مونږ له په دې آیتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زمونږ نه یو واکینګ قرآن جوړ کړي چې مونږ ګرځو او خلکو ته د قرآن یو آیت یادېږي چې ستا عمل نه ماته د قرآن یو آیت یاد شو. May Allah makes us the people of Quran, the people of Jannah. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك الجنة والفردوس الأعلى. اللهم أجرنا من النار وأعذنا من النار وقنا عذاب النار. اللهم وقنا عذاب القبر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.